بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد آمنت بالله وملائكته وكتبه پرون فرشتو باندې ایمان شو او کتبه نن په الله تعالی په کتابونو باندې ایمان. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم ویلي او مخکې پر رسولانو باندې ایمان کې راوم شي انسان د عقل په زور باندې دومره پیژندل شي چې الله تعالی یو دی، د کائنات خالق او مالک یو دی، خو د شریعت په لار باندې د وحی نه بغیر انسان نشي تللی. دا غي د لپاره د پیغمبرم ضرورت او دا غي د لپاره د کتابم ضرورت وي. به حضرت مفتی سے مثال پیش کړو چې ګوره جاپان والا گاډي جوړ کړل یا غړې جوړې کړې، هغه بل ملک ته چې هغه دی फायदा واخلي دا غي د لپاره یو ماهر کس چې داغه گاډي چلاون کې یا په غړې باندې پوي بیا غسړې او داغه مطابق یو پمفلټ یو کوټه ودی کتابچه هغه چاپ کې هغه ولېږي چې خلک داغه نه फायदा واخلي. نو دی الله دین دا خو د فائدې نه خالی نه دی، خو ډیره لویه فائدہ ده. د الله رضا ته رسیدل، د الله بندگی کول، نو هغه بغیر کتاب او بغیر پیغمبر څنګه سړو په سمجھ کې راځي. داغه د پر الله تعالی پیغمبرانو باندې ګلو کتابونه، نو په کتابونو باندې ایمان کې اوله خبره ده چې دا یقین به وي چې الله تعالی د خپل بندگانو د رهنمایي لپاره وختان په وختانه پیغمبرانو باندې کتابونه نازل کړي دي، او هغه د الله تعالی نازل شوی کتابونه هغه پرشتیاو د الله کتابونه پای کې د بندگانو لپاره د ژوندۍ د تیرولو دستور و، او داغه پر رهنمایي باندې اعتماد کول پکار دی او دا یقین کول پکار دی چې منزل مقصود د الله رضا ته رسیدل، جنت ته رسیدلو هغه د پر واحد د غیو لار ده. داغه نه علاوه منزل مقصود ته بل لار نشته. څوک چې داغه مطابق چې عمل کړی دی ایمان پر وړه ده سراسر نفع غو مندل ده، او چا چې داغه خلاف کړی دي نو نقصان سره مخامخ دی. هغه مخکینی کتابونو باره کې خدا چې چا په خپل زمانه کې پاغو باندې ایمان راوړ او عمل یې پکړه او کامیاب او کامران او اوسو د کامیابی د پر واحد قرآن پاک دی. دویمه خبره مفتی صاحب لیکي چې الله تعالی واړه کتابونه را لګلي او غټ کتابونه خپل پیغمبرانو میدان نازل کړي دي. وړو کتابونو ته صحیفه وي او غټو کتابونو ته کتاب وي. هغه څلور مشهور کتابونه دي. تورات په موسی علی السلام باندې نازل شوی دی، زبور په داوود علی السلام باندې، انجیل په عیسی علی السلام باندې او قران په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. څلورمه خبره مفتی صاحب لیکي چې دا ایمان او یقین ساتل پکار دي چې په آسماني کتابونو کې ټول نه اخري د ټولو خاتم کامل او مکمل او اکمل کتاب قران مجید دی. دا د مخکینی کتابونو تصدیق هم کوي او هغه رښتیا هم ثابتوي. هغه کې چې کوم خبره تحریف پکې نه ده شوی اوس موجود دی، هغه احکامات قران دغه هغه رښتیا ثابتوي او قران دغه تصدیق هم کوي. پای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی دی دغه متعلقه، نو دا دغه تصدیق هم کوي. باقي کتابونو کې چې کوم خبره هغه د همیشه د پاراوی هغه په قران مجید کې موجود دی او محفوظ دی. او دا قران پاک متعلق د ایمان او یقین ساتل پکاري چې دا د انسان د ضرورتو کفیل کتاب دی او په دې کې استغنا ده. که سړی په قران باندې ایمان راوړي او په دې باندې عمل کوي، د حلال حلال وګڼي، حرام وګڼي، د بل یو کتاب ته ضرورت نشته دی. او د دې قران پاک متعلق بدای ایمان ساتي چې دا د هر قسمه تحریف او تبدیلیو نه پاک دی او پاک بوي، ځکه چې د حفاظت ذمہ داری الله تعالی په خپل اخیسته ده. الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا قران موږ نازل کړي او موږ د دې حفاظت کوو. پنځمه خبره ده چې دا قران مجید دا یو علمی معجزه ده. ټول دنیا چې راجم شي هغه د دې قران پشان یو د دې یو صورت پشان صورت نشي جوړولای، د دې پشان کتاب نشي جوړولای. دا یو علمی معجزه ده. په انبیاء کرامو باندې الله تعالی معجزات نازلوي او معجزه ضروری هم وي چې کم خلکو هغه پیغمبر غني چې په هغه معجزه نازل شي، نو داغه د لپاره معجزه ضروری وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا نه تللی
او زنن سبا زمانه خلکو د پر یا دغه د تو نه پس تر قیامت پورې د خلکو لپاره د معجزات او ضرورت دی نو قران مجید د باره کې زموږ د ایمان او یقین په کار دی چې دا د الله تعالی په پیغمبر اسلام باندې را لېږلې کړي یو علمی دایمي معجزه د تر قیامت پورې شپږمه خبره ده تقریبا وشوه مخکینی کتابونو باره کې صرف دومره ایمان او یقین ساتل پکار دي چې په خپل زمانو کې چا په هغه باندې ایمان راوړي عمل کړي او هغه مطابق ژوند تیر کړي هغه کامیاب او چا چې دغه مخالفت کړي او منلینو هغه ناکام دي او اوس تر قیامت پورې د انسان د بچاو د پر د الله د عذاب نه بچ کېدو د پر جهنم نه بچ کېدو د پر د الله تعالی د رضا هغه ته رسیدل او جنت او اخروی انعامات رسیدل لپاره واحد د یو کتاب د قران پاک دین علاوه بل کتاب نشتا کدی قران پاک نه علاوه په نورو کتابونو باندې نن سبا څوک عمل کوي نو هغه کامیاب دي نشي هغه همیشه جهنم ته ځي د کامیابی لپاره واحد قران پاک دی حضرت مفتی صاحب لیکي دی الله تعالی په کتابونو باندې ایمان راوړل لازمی اثر او نتیجه مفتی صاحب لیکلي دي چې د الله تعالی په کتابونو باندې ایمان راوړل نه پس د انسان په ژوندۍ باندې یو اثر پریوزي یو تبدیلی به کې راځي ځکه چې کله ته معلومه شوه چې دا کتاب زما د رب کتاب دی بیا قران پاک خدای الله کلام هم دی او الله تعالی دا د مؤمنانو محبوب دی والذین آمنوا وشد حبا لله ابل اور تعلیم کې تیر شوی دی نو الله تعالی سره د مؤمنانو شدید محبت دی الله د مؤمنانو محبوب دی او د محبوب خبره د محبوب کې کلام د محبوب کتاب هغه سره فطرتن محبت وی لہذا مؤمن بنده با کتاب الله سره به انتهایی محبت وی او د تعلیم او هدایت او د پر رهنمایي باندې به پورا باور او اعتماد وی او دا به زندگی دستور جوړوي زمونږه په کتاب الله باندې د الله تعالی کلام دی لہذا دا چې موږ ته کوم تعلیم لا قیدای وی لعنت الله علی الکاذبین دروغجن باندې لعنت دی هغه د الله تعالی د رحمت نه لري وی زمونږه د دې تعلیم باندې باور پکار دا آینده د دروغ نه مکمله توبه پکار ده دغه رنګ د دې هر یو تعلیم هر رهنمایي باندې زمونږه اعتماد او باور پکار ده حضرت مفتی صاحب لیکي چې چا قران باندې کتاب الله باندې ایمان وی نو د قران پاک متعلق پتللو کې بده خیر او نفع دغه امید ساتي او د قران خلاف عمل کې بعد د بدل تعالی نه یریږي او مفتی صاحب لیکي کې یو قوم یا یو فرد الله تعالی په کتاب کې خبره ایو ده که قوم هغه د کتاب الله خلاف وي نو هغه به دایمي عذاب سره مخامخ وي او که یو کس وي نو بیا هغه د غرنګي وي نو که یو قوم وي یا یو کس وي په کتاب الله باندې د ایمان داوا خو غوي خدا د زندګۍ دستور نه جوړوي د دې مطابق تللو کې نفع او خیر امید نه ساتي او د دې خلاف کولو نه یریږي نه نو مفتی صاحب لیکلي داسې سړی یا پورا قوم هغه په کتاب الله باندې د ایمان د داوی نه باوجود د ایمان نه خالی دي او د خپل د ایمان په داوی کې دي دروغجن دي او د آخرت د نجات دارومدار دا پرشتیاو باندې په دروغ باندې نه دي نو د قران متعلق د ایمان او یقین ساتل پکار دي چې د دې مطابق چې زما په دې باندې عمل کوم حلال حلال غنم حرام حرام غنم نو ماته به ان شاء الله خیر او نفع ملاويږي او محسوسوم به هم او د دې خلاف تللو کې بعد د الله نه یریږي چې د الله تعالی امرونه نسی الله تعالی دې په تاسو ایمان نصیب کړي